دلته د لو اینډ آرډر مسله ده د دهشتګردۍ په دې باندې توجه ورکول پکار دی او خاص کر موږ ته په دې تشویش دی چې د دې صوبې کې خاص کر چې کوم دهشتګردۍ دا واقعات کیږي روزانه په بنیاد باندې نو د دې سره کینډیډیټس هم موقع نه ملاويږي چې خپل ووټران ته لاړ شي ووټران هم په دې کې خوف زده نو دا صورتحال دې کې بهتري راوستل پکار دي او دې لپاره حکومت لا پکار شي دا قومي وطن پارټي په صوبه کې آی سیټ ایڈجسټمنټ او لار اتحاد خبره تر روانې دي په دغه اړه تاسو اتحاد خبره روان دي خو دا یو پارټي هغه لري شوی دا اوس په رومبني مراحلو کې دي او کې دي چې په ځلې په سطح باندې هر یو ځلې کې دغه شانتي یو بل سره کېني او مرګري کېني دا راته وایي چې د پی ډی ایم کوم د ټینیور تیر کو نو هغه باندې زیات تر ګوتې دا وچتېږي چې ردي ګرانی او د کوم دلته مسلې دی هغه زیات کړي آیا دا په تاسو په ووټ باندې اثر نه ورسي ګرانی خو د دې نه مخکې شروع شوی و او یو ځل چې سلسله شروع شي هغه یو منطقي انجام ته رسي د عمران خان په وخت کې ګرانی صرف ګرانی نه و بلکې هغه وخت کې خو دا د خبره ته خطر و د خبره خطر و چې ملک په دیواله شي او دا شپاړس میاشتې چې کم کوشش شو او اوس هم کېږي لګیا دی د دې بنیادي مقصد دا دی چې یاره موږ د ډیفالټ نه بچو او دا مهنګای چې دا وروسته د کمی راولي په دې کې راشي نو دا شی خوشته مهنګای دا هغه د سرور کالو هغه کې مهنګای و اوس هم مهنګای دا د زما په خیال دا کې ټیکر چې کله راغلي دي دې کې مهنګای دا نو دا د ټولو مشترکه یو مسله ده او د دې لپاره موږ غواړو چې الیکشن دی وشي او چې کومه پارټي راځي چې هغه دې ته توجه ورکړي چې سو پورې معیشت ټیک شوی نه د ملک مخکې نشي 2018 کې چې کومه هوا خبره کېده آیا هغه هوا تاسو اوس وینئ په 2024 کې چې په کوم الیکشن کېږي هغه کې به څومره پورې اثر باقي وي نو دا هوا خو بګور چې دغه کېږي دا ورځې پاکستان په تبو د لیول پلینګ فیلډ ډیره زیاته خبره کېږي آیا هغه فیلډ به دلته اوس دغه پی ډی ایم دغه جماعتونو ته یا تاسو ته حاصل وي نو موږ ته خو څه حاصل دی ما پاتې وایي چې دا دهشتګردۍ ولا دا مسله چې دا دې په وجه لیول پلینګ فیلډ نه دی چې څوک وایي چې یاره موږ ته نشته هغوی په 13 راغی کې 2018 کې چې الیکشن و دا هغه وخت کې چې هغوی ته هغه لار لا جوړ شوی نو لیول پلینګ فیلډ په نورو پارټو ته نه ملاو شوی موږ ته نه ملاو شوی یو پارټي ته نه ملاو شوی هغه سلیکشن و نو مونږ نه غواړو چې سلیکشن دی وشي مونږ غواړو چې عوام دې په صحیح معنو کې خپل ووټ استعمال کړي او په ورمن طریقې استعمال کړي او چې شاید هغه ملو شو هغه کې ورتري ملو شو مونږ یې تسلیم مهرباني